السلام علیکم ملګرو بریکینګ نیوز دا دی چې ایران په قطر، بحرین، کویت، دوبۍ او سعودي باندې حمله وکړي. ایران ولې حمله وکړي، په کم ځایونو باندې حمله وکړي، ډیټیل سره په خبره کوو. دنیا کې خانه جنگي شروع شوه، یو طرف ته پاکستان او افغانستان یو بل سره لګیا دي. اوس د اسرائیل د طرفې حمله شوې ده په ایران باندې. اسرائیل له طرفې په ایران باندې 30 میزایل ورغورځېدلي دي. ایران شهري آبادي هم ټارګټ شوې ده، سکولونه وغیره ولا هم ټارګټ کړي دي. ګونجان چې کوم ځای کې رش روش وي هغه ځای ولا هم ټارګټ کړي دي. پهله اسرائیل په ایران باندې حمله کړې ده او ایران مخکې اسرائیل او امریکای له ویلو، اسرائیل ته ویلو که چېرې تا په ما حمله وکړه نو تا سره به امریکا هم په دې کې ملوث وي. امریکای ته ویلو که چېرې اسرائیل په ما حمله کوي نو دا به ټول د ستا چالي او زه به بیا رستا په ایربیسو باندې حمله کوم. دا مخکې نه ایران، اسرائیل او امریکا ته ویلو. نو اوس چې اسرائیل له طرف نه په ایران باندې کوم 10 میزایل غورځېدلي دي نو د هغې په جواب کې ایران را پاسېدلی دی په بحرین، په کویت، په قطر، په دوبۍ او سعودي عرب. په ریاض کې هم مسافر ملګرو اواز واورېدو، د دماکې اواز واورېدو چې په ریاض کې. نو اوس دې ملکونو کې د امریکا ایربیس دي روره، په بحرین کې هم شته، په کویت کې هم شته، په قطر کې هم شته. نو په دغه ایربیس ولا ایران حمله وکړه، د امریکای په ایربیس باندې ایران حمله وکړه. اوس په تاسو وایي چې د امریکای په ایربیس باندې ایران ولې حمله وکړه؟ لکه ایران ډایرکټ په اسرائیل باندې ولې حمله نه کوي؟ نو ایران په اسرائیل باندې ډایرکټ حمله ځکه نه کوي چې د ایران او د اسرائیل ترمنځ د فاصله ډیره زیاته سیوا ده. مطلب میزایل چې کوم دی دومره پاورفل میزایل نه وي چې هغه د ایران نه والوځي او په اسرائیل باندې ورپریوځي. لکه ډېر غټ ډسټنس د پاسه 1500 کیلومیټر ډسټنس د ایران تهران ښار نه والی د اسرائیل چې کوم ښار دی په هغې باندې بمباري کولو دپاره ایران سره دومره پاورفل میزایل نشته چې 1500 کیلومیټر رینج کې هغه ټریول وکړي او 1500 کیلومیټر هیټ کړي. نو اوس ایران ته دغه د جی سی سی ملکونه، دغه خلیج ملکونه، دغه عرب ملکونه په دې باندې بمباري کول اسانو. نو ایران پریسایز حمله کړې ده. غواړي ایران نه په بحرین کې مطلب یو قتل نقصان ورکړی دی، نه په کویت کې، نه په قطر کې، نه په دوبۍ، نه په سعودي عرب کې عام خلکو له نقصان نه دی ملو شوی. ایگزیکټلی په هغه ځای باندې حمله کړې ده کوم ځای کې چې د امریکا ایربیس و. ایربیس اصل کې دی له ویل کېږي د امریکای هوایي اډه، هوایي اډې له ایربیس ویل کېږي. امریکای په ټولو ملکونو کې خپل هوایي اډې جوړې کړې دي د دې دپاره چې اوس امریکای سره لانجه راشي نو امریکا د خپل ملک نه، د امریکا نه په انډیا باندې یا په افغانستان یا په پاکستان یا په بنگلاديش یا په سریلانکا یا دې ملکونو باندې هغه سر نه هغوی حمله نشي کولی. نو هغوی ارامیانو ولا دې قریبي ملکونو کې جوق خپلې اډې جوړې کړي دي. نو دغه اډو نه دی بیا خپل ټارګټ کوي. نو اوس ایران په دې وجه باندې دغه جی سی سی ملکونه ټارګټ کړل چې د ایران او د کویت ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه 783 کیلومیټر ده. د بحرین او د ایران ترمنځ چې کومه فاصله ده هغه بحرین او 1050 کیلومیټر ده. قطر 1157 کیلومیټر ده. یو اے ای 1263 کیلومیټر ده. سعودي عرب 1300 کیلومیټر ده. عمان چې کوم دی مسقط 1500، خو په عمان باندې حملې نه دي کړي، عمان ته بچته. نو کویت، بحرین، قطر، یو اے ای او سعودي عرب دې ملکونو کې چې کوم د امریکای ایربیس وي په هغې ورته ایران حمله کړې ده او بالکل پریسایز حمله ولا ویل کېږي چې بیخي اوما غځې ټولې بل چاله نقصان ورنه کړي. چې کوم د امریکای اډې دي په هغې ولا ایران بمباري کړې ده او ایران خپل چې کومه غوسه وه په هغې باندې ویښکلې ده. نو اسرائیل په ایران باندې ډومبې حمله کړې ده او په جواب کې ایران بیا د امریکای اډې ټارګټ کړي دي. او په اسرائیل باندې ډایرکټ ایران حمله په دې وجه نشي کولی چې جوخت ورتلی شي نه ده، که د هغوی چې کوم ایر ډیفنس سیسټم دی هغه هم دومره کمزوری بني چې دی به جوخت ورځي او هوا نه به پې فایر کوي. نو د خپل ځینه د خپل وطن نه ایران چې کوم دی دغه د بحرین، د کویت، د قطر، اوس دې ځای کې بحرین، کویت او قطر چې کوم ملکونه دي دی له پکارو چې دا معامله څه ټایم ګرمېده، دی له پکارو چې دی ایران د امریکا او اسرائیل ته ویلو چې لکه سم شئ غوره د ستاسو د لاسه به مونږ خراب شو. ځکه اوس فلایټس چې کوم دی ټول ملتوي شو. ټولو ملکونو لکه بحرین، کویت، قطر، دوبۍ او سعودي عرب دې ملکونو خپل هوایي لارې بندې کړي. لکه اوس د پاکستان نه جاز دوبۍ له نشي تللی، د پاکستان نه مسافر کویت له نشي تللی، د پاکستان نه مسافر قطر له نشي تللی، د پاکستان نه مسافر سعودي عرب ریاض له نشي تللی. دغه رنګ د ریاض نه، د کویت نه، د قطر نه، د دوبۍ نه مسافر پاکستان ته نشي راتلی. ځکه خپل هوایي اډې چې هوایي لارې چې کومې دي هغې بندې کړې. خپل ایر چې کوم دغه سیسټم دی د ایرپورټس هغې بند کړل ځکه خطره ده.
میزایل راشي په جهاز باندې ورشي خدای مکه الله مکه 300 مسافر وي پکې د مختلف ملکونو نو ګوره دا ډیر غټ نقصان دی ځکه په دغه ملکونو کې ټول د انډیا د پاکستان د بنگلاديش د ایشین ملکونو ټول دغه تل پراته دي په سولونو نه په زورګونو نه په لکونو مسافر دغه ملکونو کې پراته دي نو بیا د ملکونو لم پکارو چې اسرائیل او امریکا ته ویلو چې لکه سم شي وره د تاسو د لاس مونږه خراب نشو تاسو د لاس مونږه خراب نشو کوس چره ګورای خو ایران خو پریسایز حمله کړی دا خو ډایرکټ ما غزه هټ کړی د کوم ځکه د امریکا ایر بیس نو خو پریسایز حمله کړی د خو ختمه کا علامه کا لګ ډیر اخوا د خواشه و نقصان به چاو نقصان به د دوبۍ او نقصان به د سعودي عرب او نقصان به د قطر او نقصان به د کویت پکې به مسافر لګیدل پکې به راغزي لوکل خلک ته مکه علامه کا لګیدل نو دیزه کې عرب ملکونو لم پکار دي چې لګروچت شي او امریکا له وای چې بس دا بدمعشانه دي ختم کا یا زموږ د ملکونو خپل یډیو باسا خیر دا اپډیټ سو د حمله حواله سره د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام